الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه پر خبره رسیدلې و چې رسول الله کله د شوط علاقه کې د سر منځو کې اراده دا و چې د احد د ډګر لور شو او د ملګرو تشکیلات برابر کو. عبد الله ابن ابي ابن سلول د دریسو کسان سره وګرځید او ویل چې راځي له تیار نه یم اول تنه شم کړی. مقصد پکې دا چې رسول الله په ډګر پاتې شو دا به شهید شي په مدینه کې بزما مشری او یزماره چا منل نه و. بنو سلمہ او بنو حارثه او غیم نږدې و چې ورسره پاتې شو، خو څنګه الله ایتونه راولېګل د غوی د تایید او د مضبوطیت لپاره او بیرته په خپل وعده باندې خبره او کلک شو. د الله نبی ویل چې دې میدان له ورزو چې نه ډېر په لری لاړ شو نه پنيشتي. ابو خیثمه بنامه باندې صحابي او غورته یا رسول الله زبر ابو زما د مربع ابن قیزی المنافق پر باغ باندې ورغی. د الله نبی ویل چې د الله نبی اسمه په لار باندې مرزه خوري مروشن دی. ملګری اراده دا و چې دا من قتل کوي وجنه، خو رسول الله فرمایي سترګې مړندې دی او زړې مړندې پرې دی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل تشکیل برابر کړي. د غره د خاله ورغه شاله غر کې مخې لداش کی طرف باندې مجاهدین تشکیل کړه. جبل الرومات په طرف باندې د عبد الله بن ابي صحابي امیر کې او د شمال په جانب باندې زید زبیر صاحب امیر کې او مقداد ابن اسود ورته معاون کې او اعلان دی چې مجاهدین ورته تشکیل کړ میدان لا. ګویا کې د مدینه او د رسول الله پر مابین کې دشمن واقع شو. دشمنانو د کی طرف لا خالد روان کړو، شر طرف لا اکرمو، منس کې ابو سفیان او روس صفوان ابن امیہ او د وشترو ولا خلک شو عبد الله ابن ربيعه په نامه. د الله نبی بیره تور راوي سوي ویل چې دا به سو په خپل حق باندې وایي. زبیر صاحب جو یا رسول الله ور نه کړه به ویل چې دا تور به سو په خپل حق باندې وایي. علي صاحب ویل یا رسول الله به ور نه کړه به ویل چې دا تور به سو په خپل حق باندې وایي. عمر بن الخطاب ویل یا رسول الله زبې والم به ور نه کړه. سلورم کرت ابو دجانه په نامه باندې صحابي هغه وچل شوی ویل یا رسول الله زبې والم. د کافرانو د یو خاندان نه تقریبا لس کسان رال دغه حمزه شه میدان له وروته. زبیر سے برغه، سعد سے برغه، طلحه بن عبید الله سے برغه، علی سے برغه، عاصم بن ثابت ورغه او د قشانه قسمان په نامه باندې وبل سړی ورغه او غو شکر لس کسان مردار شونو. اخرنه یو لسم کس دغه غلام وروته ثواب په نامه حمزه رضی الله عنه بس ورغه د دوړه لسونه ورته ولې ایسته جنډه وغرزوله. دا خو تیر درس ابو دجانه برکه درجه چې کله دا میدان لراتلو د رسول الله د توري راخص شو د خپل سر نه یو سره ټوټه وټړله. دغه اشاره ودیله ابو دجانه چې کله د سره ټوټه وټړي یی چې ځان وژلنی یی دشمن وژلنی تر څو بل اسلحه پس مګه کینی دي. ډېر خطرناک خبره هم و. دشمن باندې سخروب لرو. زبیر رضی الله عنه چې دا رسول الله د ترور زوی دی. هغه ویلې ما ګوره اول لبیک کړي و چې رسول الله د تور ز اخلم زید ترور زوی موظف مهاجرین کې مو مال را نکړه. ابو دجانه لور کړه دا و چې سره چې ابو دجانه د تور استعمالي او دغه حق پوره کوي. وېما دا تعقیبولو میدان د جنگ کې جګړم کوم لیکن د ابو دجانه سارم وېدا د تور راوي استا او دا ټوټه سر نه وترلو میدان کې راکته شو. نو زموږ د کوم مجاهدین چې زخمیان و یو کافر بری کافرانو کې بری زخمیان راولګېدو یو ملګری به لاله او وجل به ځکه دشمن دې چې په ارزه کې په مسلمان باندې برید وسبر شي گزار ور کوي. وې ابو دجانه دا تعقیبول ما ابو دجانه کاته چې کله سره یو بل سره مخامخ شول نو دې کافر یو گزارو کې ابو دجانه باندې خدا په دې صغر ولګېدو. هغه برته په طریقه باندې ځان ته اخلاص کې گزار ور کوي غيوالو مړ مردار شو. وې به ابو دجانه تعقیبو چې د سره تور وا چې د سړي پر سر باندې کې خدا برته خوشی کړه. وې ما غره کې ویل چې الله ورسوله عالم الله رسول کې پوي. دا خو میدان د جنگ لراغله د ډېر خطرناک شړې او دومره گزارونه په مجاهدینو باندې وکړو. د ابو دجانه ورته پر سر باندې تور کې خدای به ته وشته کړه دا وجه سره وی شکل نشینه زور علم اغه زنانه و زنانه. ابو دجانه د محمد رسول الله تور راخسته و او خو کې ونه غړل چې د رسول الله په تور دي زنانه وښنه. زګړي غیرتی سره او غیرتی سره تور او غیرتی تور مو خزه وسما گزار په دې خزه باندې کېږي نه. درته غیرت ولې د ایمانو د دنه ورسره په خدا وشو چې حمزه رضی الله عنه میدان لراغه سید الشهدا. د حمزه رضی الله عنه مبارک علماء دلی کې ودا چې کله په میدان باندې را خلاص شو نو دومره شړقار جوړ شو لکه یو تیز باد چې په دې وچو پانو باندې راشي په دې څنګه باندې ځکه یو قوي فعالوانو
د محمد رسول الله کاکاو رضی رورو او دا خبرم کړي رسول الله چې اې د الله نبی تر څو پرې چې په میدان د جنگ کې د دې خلکو سره ځلان دی وته نو مزه ډوډیم نه خورم دور اسمه په چې د اقا مکینه دلته راځي موږ سره په کور کې جنگ نه کوو وېدوال شروع کړه واشتر الله په خپل دا واقع ذکر کړي وی جبیر ابن مطعم مال ویری و چې دی رسول الله د تر او جنازه کسمه تر په بدر کې وجلې نو زبته آزاد کړ وېزما سره خپل غو ذکر کافر انسان صرف په مادیت باندې نظری چې مال فقط پیسې راکو د خپل جب کې برابر کم مسلمان دی که مجاهد دی که قتل شو که په دشمن باندې ونی ولې شي هیڅ خبره بګی نشته وما حمزه تعقیبو په کدا وشو چې حمزه رضی الله عنه د کافر سره لاندې وته سبع ابن عبد العزى وی چې لاندې وته आवाज به وکړي چې اې رب لانه زویا تعال را میدان نشه مخره مراشه خو چې یو بل سره مخامخ شونه حمزه خو اسد الله گزارې ورکه وی سره سروالو هغه شوالو لری کې یو طرف کافرانو وجنی او بل طرف کافرانو وجنی ما دا تعقیبولو نه کله به مونه مخله ورکوله او کله تیګه چې صرف فقط خپل ځان د آزادوالي لپاره په دې حمزه باندې گزار وکم ویو ګټ مخ له ورګه چې کله د شنجره غزا جنگ په حالات کې نو ما سره نه زو موږ حبش خلک په دې نزو کې سخت کړو چې کله په کوم سړي باندې په کوم ځای گزار کړه مقصي وشتو وی حمزه رضی الله باندې چې گزار وکینو د خاص اندام نه پاسه او د دینامن لاندې تقزه کې وشتو وی چې کله مدل ته وشو دا کلمې مرته شریک د نجات پوری وتا را پریوت حمزه چې را پریوت وی چې ما په طرف باندې بیم کش کو خو چون کې نزاب ګډه قوي وراله کوشش ونه شو کوي وی ما ویل جزاء ورلم دا می وجلو او نور قلار کې نسم د جنگ په صحنه باندې زما مقصد دا و چې دا سړی قتل کوم او خپل ازادي حاصله کوم نور غم نکوم دا شهید شو طریقه شهادت علماء دا ذکر کوي په دې کیفیت باندې دا شهید شو چې د حمزه رضی الله عنه دشمنانو سترګې میوستي او بیت وګونه کټ کړه دا غنه ورسره به پوزه کټ کړه دا شونډې ته کټ کړه او خاصه دا موجلم تیراويست هندې په خلم لگاولې و د دې قهر او غصه د وجنه حدیث کې رسول الله چې کله د شهیدان کته یو ځای کې یو پر دی بل ځای کې بل پر دی نو حمزه رضی الله عنه ته په طبيعت او دماغ هم نه راتلو چې دا بشر د شهید شوی وی چې کله رسول الله د خپل راغه ویل چې زما ترم شهید شوی دی او به بدی کیفیت مې لګره قرباني او سروي شي پروتي قوي مجاهدو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مجلس الله قران دلاړو طبعا انسان د غړي سخت درد ورسېدو کیناستو سفیر رضی الله عنه چې رسول الله ترور واغې د صدر روانې کړې وي چې زه به دې کې د حمزه را پټ کم ملګرو لویل چې د قزنانه د خلرانش هغه ویل یا رسول الله ما دا معلومات شوی چې رور می شي شوی صدرونه مې راوړل چې به پټ کم وي چې کله ورن صدرونه را واخصه د حمزه په د خوا کې مصعب بن عمر هم شهیدو یو صدر وړي کې یو غټ د الله نبی د ملګرو لویل چې قران دازي به کې وکړي چې دا صدر د کم رشي او دا د کم قران دازي چې وکړه غټ صدر د مصعب څخه ورسېدو او وړي کې صدر شری ودا د حمزه رضی الله عنه ورسېدو او نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دې جلراغه نو ارچ خپل شهیدان وړي او ویل اما حمزه و ارچ حمزه له هیڅ کوم شي شورمانه جوړه وکي بیرته خپل شهیدان ما خپل راواله رسول الله ملګری ویل شهید الله رسول کومه چرته سر پټونه د کې پاتې کیږي او کدا کې پټونه سر پاتې کیږي یو غط به راسه دا سر ورته پټ کې حمزه له وجل ولا رجليه او بريخو باندې ورته الاسخر سرګړې واښوي عبدالرحمن بن عوف فرمایي یو درسخه باندې ودو کینه سوکا لروسا ډېر قسم خوراکونه په دې باندې کې قدرت شي نو ایسه بشاړاش چې ته پوښتنه عبدالرحمن ولی جاړي وی قسم په الله چې د وخت په موږ باندې راغلی او حمزه او مصعب بن عمر او د شهیدان پراته اوس موږ سره چې صدرونه وجه به دفن کو او نو موږ الله څومره پرخي په موږ باندې راوښه د هر قسمت عمل موږ پر مخ کې خود لري شوی دی وی ډېر انتیجه ته وجه حق ته نتیجه دا شو ترګاری مونږ خوړه او د الله د نبی رسول الله تقریبا فکر د سرونه وخ کلاړي ورته ویل زه په ورځ قیامت سره پر سفارش کوم جنازه ځانم په وکړو د نور ملګرو سره شریک خو د بیم په جنازه وکړو کله چې رسول الله وفات کیږي بیم د حمزه خوړه راځي او دغه خدای په معنی اخلي د شهیدانو نه نو دا سره ور باندې پټ کې پر خبر در سرګړې واښوي او به دفن کوي واشتر زلو په خپل د قصه ذکر کوي چې کله فتح د مکه وشو رسول الله رغه سره د لزر مجاهدینو وی موږ له خلکو ویلي چې ګوره محمد صلی الله علیه وسلم راغلی د تسلیمي ورکړي ویرالو خلکو ورته ویل چې دا وحشي دی او دا فلان دی وی مال ویل چې تاسو ماته وشه د ما وشه او وی ته خلک قصه وکا ویل قصه مې ورته کړو شروع کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شوی وی ماته ویل چې اسلام ایمان او اسلام دا قبول لې ځکه څنګه الله ټول ګناهونه په اسلام باندې بخي خلکو لا خو یاد ساته چې ګوره څو وخت پورې ژوندې اسمر سترګو سره سترګې مخامخ نه کې اسنه چې مال حمزه آیات شي او زه به ځم باندې پوه نشم انتقام درنوالم قتل بریکم لوی جرم کې ومنګم واقع شي
ثقيف الاخره به لاړو واشتر رضی الله عنه فرمایي چې ما خو په اسلام کې ډېر لوی سړی شهید کړی دی حمزه اوس په کار دی چې بری کفر کې یو قوي سړی وښنما پیخه ودا وشول چې ابو بکر رضی الله عنه کله خلیفہ شنو خلکو انکار وکړي د زکات نه دیو شه د بل شي لا وې دې مسلمه الکذاب خو ولا لما په پیشکو زمانه به وولو په مقبانه او په مقه نه زمانه چې کوم ما حمزه وجلو او ومه ویل جزاء د غیبت لمه په دې باندې پورا کړه رومینو سره په غزاګانو کې د برخه خاصه مسلمه الکذاب د شونه کار انسانو چې د نبوت داویم کړي و د رسول الله په وخت کې دا پیدا شو د اشارات کول حدیث کې راځي چې د انصار یو کوي په هغه کې څه اوبه کم شوي د الله نبی لاړ به ورواچول به هغه اوبه زیات کړو چې خوږی شو لکه عسل مسلمه الکذاب له چوي ویل چې لکه دغه کوي کې اوبه کم لري هغه خدا معجزه کار کړ تیم کار وې د چې به لاړ ورو ورځول دا اوبه چې مردار شو لکه خريمه تیزه الله زې لکه ورسوا کولی وې دې به او وجلو نو شه دې او وجلو دا غسر برابرواله وشو حمزه رضی الله عنه شهادت ورکي واشتر رضی الله عنه توفیق د ایمان ورکي د به ورسره ایمان راوړو دریمه مسله به دا وشو چې حنزله رضی الله عنه ابو عبد الله حنزله ابن الراحب ابو عامر الراحبه دوی واده کړو دغه نه بچی شو عبد الله د دې مخکې واقعه دا خبره معلومه شو چې ګوره دین د اسلام له قرباني ورکړي محمد رسول الله خپل تر ورکړي دویم د اسلام دین د سیو ناشنا دین دی د صمد ذات دین دی چې هغه ګوره چاله ضرورت نه لري ته به د شنو چې لکه زکه چرته هم دا درس وکیږي او کوزنه دا درس نه کیږي زکه به دې چې کومه دا څنګه به تو دی او کوزنه دا څنګه به نه تو دیږي زکه هم د اسلام د بیرغ بوچته او کوزنه دا به کار خراب نه داس موږ د الله دین د الله حفاظت کوي په هر وخت کې هر سړی ورته الله پیدا کوي چې په کومه طریقې پیدا کوي وې دا واده کړو حنزله رضی الله عنه چا یوازونه غټ شو چې رسول الله د احد په ډګر کې یو دمه ودانګل غسل مونږ کې هم سره خپل بیبي سره کړي و تور او ډال وغیرہ دا ځان سره واخه سولاړو وکړه چې میدان د جنگ لورغه بالکل د جنگ د صحنه لورغه د منځله د ابو سفیان پر سر باندې د تور د شروع چته کړه چې زه پر اخلاص کوم لیکن شدت ابن اسود په نامه باندې کافر وي چې هغه حنزله رضی الله عنه د شاته خانه اول شهید کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه اهل نه پښتنه کړي و چې دا څه صورت حال وي ولې په دې کیفیت باندې چې ما سره هم بسری وکړو څنګه چې جنگ وازونه خواره شو په مدینه کې تور او ډال راوخه او ساسو خله درغه د شي شوی قسم په الله ملائکه ورته غسل ورکو معلومه ده شولا چې انسان په خواهشات او شهوات پرې دیو د محمد رسول الله د دین باندې غیرت کوي څلورمه مسله به کېدار اعلی پیغمبر علیه الصلاه والسلام د عبد الله یو صحابي هغه په قیادت کې تقریبا په جبل الرمات کې 50 مجاهدین کې نولي وو او څه ورته ویلي وې کچرته موږ دشمن باندې ورلو یا دغه دشمن په موږ باندې راغی یا د دشمن اسونه موږ د فلانه په مالولو یا موږ دومره زره زره شو چې مرغان رااله موږ ټوک ټوک کول او ځان سره وړو خو ګرتا سو بر دې غرنه راکته کېږي نه هغه بالکل صحیح ده رسول الله ورته ویلو چې بدیجه باندې د خالد بن ولید قواوی راځي او هغه مصلح اسونه والدي لکه ټنګونه هغه وخت دی وخت دا به تاسو دې جنا واپس کوي عبد الله بن اشعث صحابي او تکړه تکړه مجاهدین وسره کې نولي وو چې کله به خالد رضی الله عنه بدیجه باندې حمله وکړه نو د ور باندې جواب ورکړي چې ورسته به کړه به ور باندې حمله وکړه به جواب ورکړي به ورسته کړه چې دریم کرته حمله ور باندې وکړه به ورسته کړه خالد باندې خو په دې وخت کې لا ایمان راوړ نه دی اعلان د میدان نقشه دا ده حدیث کې راځي د رسول الله ملګرو دا ویلي دی دې زنانو منډه موږ کته چې د پیسېونه وغیرہ په دې غرونو باندې کار خپل باندې کار کېده چې په دې غره خطي دشمنان دې به مردار شول د جنگ جلب اوا کې چې د رسول الله د مجاهدینو سره دي اگر که کم ولې نه دي په هر طرف باندې د تعرض شروع کړي د په هر نقطه د میدان د جنگ کې جنگ جوړ دي نو دې پاس کسانو د ملګرو لوي ویلي چې ګور لاندې زموږ مجاهدین غالب شي یو دشمن لاندې کړي د واقعیت سملولې دي موږ نور ورزو موږ سره پر تنازل خو په دې مناسبت باندې موږ ناسو چې موږ دی پاو کو مجاهدین کامیاب شو دشمن شکست وخړو او ور سره غنیمتونه راځي مکه سره دین رسول الله ورته ویلو چې ګور اساسو بر غنیمتونو کې برخه شتا خو هغه په دې حدیث باندې نظر ورغی چې من قتل قتلا فله سلبه چې څوک وجر دغه سامان داغش امیر ورته ویل عبد الله صاحب ویلګه مور کته کې وجه دا چې محمد رسول الله موږ ویل چې مرزه نو ولي ورسي د ملګرو اجتهادي فیصله وکړه نه موږ ورزو د دې صحابه د نظر په خپل ځبانه درست وجه دا چې میدان څنګه په لاس باندې راغ نور سکو چې کینو زه نو زه په دې کې څلوي کسان راکتش لس کسان دې قومندان سره پاتې شو د پاس مورچه کې خالد بن ولید استر ګلان داخله څارل چې وای کاته چې دا څلوي کسان راکته شوی دي بس ملګرو لوي چې اصله راواله پاسور باندې رسول شو په دې ځمانه عمله وکړه تاسو یو نو هغه سره قوي مصالح ملګری مو او اسنه مو سره چې څنګه دې سره راغنو بس پاول ترک سره د لس کسان شهیدان شو لس کسان او بیر محمد رسول الله ملګری شهیدان دل دا ظاهر دی ظاهر اعلی
نو چې کله دا میدان لرکته شو د رسول الله ملګری منځ کې و کافرن په هغه بغل باندې و نو په دې وخت کې زنانه و عمره بنت علقمه الحارثيه هغه زر د جنگ د جنډر واخه سونی غو درول او خالد بن ولید ملګرو आवाज وکړه شرکه پیراتاو شي هغه کوم دشمن دغه د دې خو هم دوی په وراله په دې منځ کې د سراګیر شو لکه د دوا د ژرندې پلونه د رسول الله ملګری په دې کې راګیر شو ډېر سخت جنگ جوړ شو د شي جنگ جوړ شو خطرناک چې مجاهدین د حالت سره مخامخ شو چې د وته یو ادراک نور نه کېدو هغه خانم دشمن او د دې خانم دشمنه د ژرند د پلونو په دې منځ کې د رسول الله مجاهدین راګیر شو پنځمه په کداو چې صحابه کې څلور ډلې جوړ شوې بعضو ډلې شو هغه د غله منډه کړه غره لاړل وی ویل چې نور خو رسول دا وازم ابلیس ګډ کې چې الا ان محمدن قد قتل محمد شهید شو عليه السلام صحابه ویل چې دا خللو چې کړي اسمه دې ما بین نشي شوی دی نه دی موږ به کوم کمې زیته شوی نو بس دې غره منډه ده غره پر ورکته وکی دلیل په دې باندې چې کله په میدان د جنگ کې ودرېدل پکار دي خو کله دشمن سره دا تکتیک پکار دي چې ورسته شي ورته سورہ انفال کې الله دا ترتیب ذکر کړی دی دویم کې سم مجاهدین چې جوړ شو انصار مهاجر وی ویل چې رسول الله شهید شو او زه چې مدینه په طرف باندې راکتو د احد د مدینه باندې کې تقریبا 3 میله مسافه وا دریم کې سم مجاهدین چې چاغوي چې نور اصلي په دې اسمه باندې کېده دا څومره حالات راغی ولې سلورم کې سم مجاهدین د شولا هغه ولې چې په هر قیمت باندې چې رسول الله په کوم دین باندې قرباني ورکړي د موږ ځان په قرباني کوو پاره کې ابو بکر شیبو هغه کې عمر بن الخطاب مصعب بن عمر ابو عبیده بن جراح ابو دجان رضی الله عنه او سنان بن مالک د ابو سعید خدری پلارو ام عماره او زنانوا داموا دوی ویل چې ارکم ته بس موږ ځان کله کو ورجو بدلتا شپږمه مسله دا و چې ابلیس आवाज وکي ویل کده شاده خانه راو ګرځي نو دی مجاهدینو په مابین کې دا आवाज ابلیس خور کې نو مجاهدینو دا ګمان کوي چې دشمن شاله راغی یو دم دیو بل مشراو ګرځي دا دی خو مجاهدین او دی خو په خپل کې بل سره لاندې وات دا معلومات هغه چې لګي چې کله سره په میدان د جنگ ډېر سخت گیر شي تمره سختي حالت د رسول الله په ملګرو باندې راغی چې نور طرف غرض شو حذیفه رضی الله عنه فرمایي اسما پلار هغه خو اسما د ملګرو لمه ډیر आवाजونه کو چې ابي پلار مې ایسه شهید کی مجاهدین دغه هغه شهید شو چې دا شهید شونه رسول الله دغه دیت او دا مسله برابرونه وي د الله درزر پر باندې ملګری معاف کړی دي حدیث کې راځي ډیر خیر د پلار نور کې وجه دا وا چې خو هغه شهید شو او بل در په مقابل کې ثواب نه خصه و مسله په کې دا وشو انس بن نضر صحابي راغی دا بدل الله نو د شي دعای کړو وی الله که چرته بل غزنه محمد رسول الله په قیادت کې راځي ته به ما وګوري چې زه به څه کوم د الله نبی فرمایي د دې نشه صحابي لري او د نشه صحابي او کده چرته قسم وکي جسماني په الله باندې قسم سبب باران کې به کېدو کوو ویل جسماني په الله باندې قسم سبب مصیبت نه راځي به نه راتلو کوي چې راځي به براتلو ولي الله د محمد رسول الله ټول ملګری اولیاء الله دي د رسول الله ملګری چې څومره ملګری د ابوبکر نه ولي تر وحشي رضی الله عنه پورې د اهل سنت والجماعت عقیده چې د ټولونه الله راځي د ټول جنتین دي او د ټول موږ د دین مشران دي د دوی سره مینه محبت د ایمان دی د دوی سره بغض او رانه د بیمانی ده امام مالک سے فرمایي چې کله په سړی باندې شپه تیر شي او سار راغی او د محمد رسول الله د یو ملګری سره د زړه کې د ظریف اندازه باندې ورانه ولرلوي دا سړی کافر دی او مال په کې ورته برخه نشته دا دومره اوچت خلک انس بن نضر سعد سے ویل یا سعد قسم په الله چې د احد دغره نه مال د جنت بوی راشي دلیل په دې باندې چې کله مجاهدینو لا الله رب العزت د جنت هوا او بوی راولي اگر کله چلوي کله یو روایت کې راغی دا به کله په اندازه باندې وړاندې شي خو به رسول الله د جنت انګور راولي دا د کرامتو نو ساسه فرمایي چې ما د تعقیبولو وی اسمانه کینو سو دشمنانو د من دا ورغه ډیر انتهایی سخت جنگ وکي دومره کافرانه مردار کړ چې د حد نه سوا وی اخر کې دام شهید شو تر دې پورې چې اته مرمۍ اته غشو لګیدو هیڅ چمپیون دلونه دا مخه بالکل ګډ وډ وی خور را لواغې د کونو پیژندل وی ویل چې دا خو ما روړ دی په دې کیفیت باندې په دین د اسلام نظام قرباني کی وی ویل چې دا ما روړ دی او د دې جنمه دا او پیژندو رسول الله به د مبارک ډېری اوچت قیمت خبره وکړي چې دا رقم قیمتي سره دی او دا اتمه په کدا شو ثابت ابن دحدح په نامه باندې صحابي یو مهاجر به ورته دوی تاسو په رسول الله چې شو هغه شهید شو وی خلکو چې هغه شهید شو تاسو په دغه دین باندې ځم قرباني کی چې په کوم باندې محمد رسول الله ځم قرباني کی کله الله نبی شهید شو څنګه الله خو ژوند دی او څنګه بندګي ټول رب العالمین د پاره ده هغه په دې دین باندې ځم قرباني کی تاسو ولې ځان قرباني کوي ملګرو لوي چې راځي شو ورزو کسان ځان سره واخصه د خالد بن ولید خو مخه وراله وی شکل د مخه دا ورغه نو خالد بن ولید در باندې دومره قوي تعرض وکړي چې ایسه دا کسان ټول شهیدان کړه دا ملګری ته شهیدان شو نه په کدا وشو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام
هغه د جماعت په کوس طرف کې خپل ملګری تعقیبي وګوري دوه کارونه نبی کریم علیه الصلاه والسلام له مخه پراتري یو دا چې دم د غرب په طرف باندې حرکت وکي او یا د مدینه په طرف باندې او نور زی دویم دا معنی چې دا کوم ملګری دا کوم معاشره د نن د ملګری شوی دي دا معاشره ماته کې چې په هر رنگ باندې د ملګری راخلاص لیکن محمد رسول الله غیرتی د شهامت نه ډک انسان هغه ویل ملګرو لا چې زه خو د مدینه په طرف باندې روانېږم نو د غرب په طرف زه د معاشره ماته زما ملګری دنه نه ګیردي چې په هر قیمت باندې کوم وجه لیکي کو شهیدان کې ګذار اخلاصو یو دمه आवाज وکي ویلې الی یا عباد الله اذا الله بندگانو زما خو لرا شي زکه دا आवाज شکل وشو دشمنانو دا کته چې محمد صلی الله علیه وسلم په کومه نقطه په کوم جانب کړي صحابه ولهم دا معلومات شوه نو چې رسول الله اوس په کوم طرف کړي د میدان پر مشرقي علاقه کې پر مغربي علاقه کې شمالي علاقه کې جنوبي کې ورکو هغه دومره حالات راغی نو دا خبره شکل وکړه چې الی یا عباد الله دې کې رسول الله بادرې لګورا چې چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام کې आवाज کې خو خامخا دښمنی معلومه چې په دې ځکه یا په دې ځکه وجه دا خبره کو صحابه ورته رااله خاله چې په دې ځکه رااله نو کافرانو خپل مابین کې چې لکه دقه ځکه سړی د ځم په ورسوي او په بنا باندې سړی واغ ورته راغی هغه سره خپل کسانو پر رسول الله باندې چې کله عملیه شروع کړو تعرض ور باندې کو د الله نبی ویل چې دا خلک بس موږ څوک وګرځي دا سړی په جنت کې او بل روایت کې دا چې دا بس مستر په جنت کې د محمد رسول الله سره په دې صحنه کې صرف او صرف نه کسان پاتې دي انصار ویل چې رسول الله موږ دایو انصاری چې کله مخله ورغه دا شهید شو بل انصاری ویل یا رسول الله زو ورسول هغه چې کله میدان لورغه هغه شهید شو دریم انصاری ویل یا رسول الله زو ورسول دا چې کله مخله ورغه دام شهید شو څلورم انصاری ویل یا رسول الله زو ورسول دا چې کله مخله ورغه دام شهید شو پنځم انصاری ویل یا رسول الله زو ورسول هغه چې کله مخله ورغه هغه شهید شو شپږم انصاری ویل یا رسول الله زو ورسول چې کله دا میدان لورغه دام شهید شو ووم کس په دې کې راغی عمر ابن سکن وی یا رسول الله زم ورسم هغه چې ورغه زخمی کې دومره شدید زخمی شو ملګرو زر راوړ د محمد رسول الله خو له راوړو چې کله راوړو نو دا هغه اثر د رسول الله په خو باندې و سلګي واله هغه شهید شو نبی کریم علیه السلام د مهاجر له ویلي وې دي ملګرو بالکل موږ سره انصاف ونه کی دا کوم چې شهیدان شو یو ورغه شهید شو بل 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 ملګری شهید شو بل شهید شو لکه باید موږ وخت را کړو چې موږ سره په دنیا کې پاتې شي وي ان رسول الله خپل ملګرو په دردمن شو لکه بعض انسانان دا خبره کوي چې د فلانه شړې د موږ سره څنګه ملګرتوب جوړ شو بس هغه دنیا نه بلاړو اې موږ سره نه بری څنګه کې پاتې شو موږ سره په دې جبهه کې تمره وخت واړو د الله نبی دې ملګرو لوي دې ملګرو موږ سره انصافونه ګډیر زر زر لاړ الله خواله او موږ واجب لري میدان پرې خودو دوه کسان سره پاتې شو یو طلحه ابن عبید الله او بل سعد ابن ابي وقاص چې دا محمد رسول الله د ګارد مشران و خصوصي ګارد چې راغو نو د سخته غزا شروع کړه طلحه ابن عبید الله د چې سخت جنگ شروع کې تر دې پورې حدیث کې چې نه حدیث مرمۍ دا ولګېدو یو گزار چور باندې راغی د مسواکی کو ته دابته بلتی اواله وې دې شی اواله نو دوی ویل چې حس وش ویلې د الله نبی ورته ویلې لکه موږ تاسو چې وش ویلو قلت بسم الله کتا چرته بسم الله ویلې ولا رفعت کر ملائکه به تو چت کړي وي دا تاسو حس ویلې رسول الله دومره اوچت انسان چې په میدان ته چې ملګرو تربيت کوي طلحه ابن عبید الله اق انسان دی چې د خپل اسم کونی ابو محمد او دا مشران صحابه کرامو د سابقین ال اسلام په پنځه هغه کسانو کې دي چې د ابوبکر شه پلاس باندې ایمان راوړل لري په شپږ هغه کسانو کې دي چې د عمر ابن خطاب په شورا کې و 10 مبشرون رسول الله بداویل وکړه د زمکه په مخ باندې تاسو وګورئ چې یو شهید ګرځي او جنتی ګرځي هغه طلحه ابن عبید الله دی د زمکه په مخ باندې دا ګرځي عائشہ به فرمایي وشکل ابوبکر رضی الله عنه د احد مسله ذکر کوله وی ویل د احد ټول ورزه طلحه ابن عبید الله وا دغه بل چې برخه نه راکړي دومره وشته کار وای دا وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته نمونه کې طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض چې کله دا وفات کیږي 300 په کلو په عمر باندې تقریبا 10 لک درهم او 2 لک دینار ته پاتې شي دومره شت مالدار صحابي حسو ویلې د الله نبی ورته ویل قلت بسم الله لرفعت کل ملائکه کتا چرته بسم الله ویلې ملائکه به تو چت کړي وي دلیل به دې باندې چې په دې لسونه کې د انسان توجود الله په طرف باندې ورزي دا زړه ځان لپاره خپل پکار دی او په دې لسونه کې د سړي زړه د الله په طرف باندې ورزي ګردار ځان لپاره ختم کړي دا به لری کوي یو شکل انسان ود کېږي سلف صالح مجرش په ود کې د ژړل به چې وز د الله نسمو جدای راځي چا سره مینه نو بس دغه شی د دماغ ورش او دویم چې کله سړی د خوبره اوچت شي دریم چې کله سړی په منځ باندې ودرېږي او څلورم چې کله سړی د مصیبت په وخت کې د الله په طرف توجه لکه دلته پنځم چې کله یو سړی واځي شي شپږم چې کله د عالم تقریر له سړی ناشتي ووم چې کله قران وای او شد رضی الله فرمایي اتم دمنه
چې کله سره محمد رسول الله وعظ ناس نو ما بدا ګمان کو کومر شم ډایرک جنتی يم نه هم هغه چې کله زه قران وایم زه د شم چې ډایرک جنتی یم او لسم چې کله جنازې کې روانو ما دي کې باید انسان ځان دې چې د الله په طرف باندې ور روان شي عبد الله بن مسعود سره ولې چې جنازه کې خندل و قسم په الله تر مرګ به تاسو سره خبره ونه کوم حسن بصری سره ولې په جنازه کې خوراک کوي دي انسان زړه مړ دی مرګ مخ ته وو یشته دا وسه مشته لري لسم په خدا وشو چې په دې وخت کې سعد بن ابي وقاص راغی دا نشه صحابي دی اسم کنیت د ابو اسحاق اولنې د محمد رسول الله څوکیدار پیردار اولنې هغه انسان چې په اسلام کې غشې وشته اولنې هغه انسان چې هغه اسلام شاسوارو اوچت انسانانو کې د محمد رسول الله سره زیاته مینه و حدیث کې راځي مستجاب الدعوات اوچت دعاګانې قبل دي دوی وو کلو په عمر باندې وفات شوی تقریبا 215 حدیث ته نقل دي د مدینه منورې نه د حقیق علاقه اغه ځکه و ملي وړاندې د بلډینګ او تعمیر په هغه ځای باندې وفات شوی دی رسول الله چې کله دا چې رسول الله خو راغی ملګری شهیدان شو غشي وشتل کړي تکړه جانب مقابل هغه مسلمانانو زنانه وشتل چې و وشتل وې خاندل د الله نبی سعد دوی دغه سړی وجه سعد دومره تکړه سړی چې کوم ځای ورته پنهخه کې اقصې وشتو ورته ویل شي یا سعد ارمي فداك ابي وامي زما مور بلرته قربان ولې د خپل ګردنې ورته رسول الله اخلاص کړه نور ملګرو وشي غشي راوړي چې په کوم ځای باندې هغه خزه وشته په مکه ځای باندې دا کافر وشته به رسول الله وخاندل وې دای په دې ځای باندې ځکه وشته چې د زنانه په دې ځای وشته وا او خنده مې ځکه وکړه چې تر مسلمان په شهادت باندې په وجلو باندې خندا کړي د خندا بدله مې مته پرې نه خدا او به ورته چې ارمي اساس فدا کبي و امي ساده وسما مور بلستر قربان وشتل کوا علي سے فرمایي چې والله قسم په الله چې محمد رسول الله ان شاء الله مور بل را جمع کړي د واجب سعد بن ابي وقاص چې غل را جمع کړه بل چا څنګه پروز باندې ان شاء الله کچرته ژوند دیو نبی به دا خبره کوي چې محمد رسول الله باندې سکارونه وشو غاخونه مبارک شهیدان شو عبد الله بن قبي ابن باندې شریف گزار وکړو په مخ باندې ورته ویني رامات کړي او سعد سے فرمایي چې دوه کسان د محمد رسول الله باندې خو ولاړو سپینو جامو والا یو جبريل او بل میکائیل ما به ونلی دلا الله رب العزت پیدا ورته راولې غل ان شاء الله کښون باقي به روان چرشمه پروز باندې بیان کو رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري مو تاسو لپاره نصیب کی د دنیا په هر کونج کې چې اسلام غازیان الله دې کامیاب کی او د اسلام دشمنان رب العالمین ذلیل او رسوا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم